بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر د منځ طریقه څه ده؟ اختر د منځ طریقه دواړه کاوړو کې اختر دی او کلوی اختر دی، دواړو د منځونو یو طریقه ده. یو خو د اخترونو په منځ کې نه اذان شته او نه پکې اقامت شته. لومبه خو به ته نیت وتړې د شپږو تکبیرونو چې زه دا شپږ تکبیرونه کوم، د هغې نه بعد کې به امام الله اکبر وایي، نیت به وتړي. نو بیا به دا امام او مقتدي دي دواړه به خپل لاس د نوم د لاندې کېږدي او ثنا به ووایي: سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. چې دا کله وایي نو امام به بیا تکبیر وایي الله اکبر، دا یو تکبیر شه. بیا به دویم تکبیر وایي، خو دا لومبي تکبیر کې به دا امام او دا مقتدي دي به لاس نه تړي، دي به کته لاس خپل لاس داسې کته پرېږدي. نو بیا به دویم تکبیر وایي الله اکبر، نو بیا به دي دا خپل لاسونه دا کته پرېږدي. په دریم کې بیا چې دا دریم تکبیر کې الله اکبر وایي نو خپل لاسونه به دي راواخلي او دا خپل لاسونه په دې ځای باندې وتړي. نو امام به جهرن یعنی په اوچت آواز باندې د قرات دا به شروع کړي. نو دا د یو رکعت لومبي رکعت طریقه دا شو. دویم رکعت کې به امام چې څنګه راپاسي نو دی به لومبی سورت فاتحه وایي، د هغې نه بعد به سورت وایي. چې کله دې سورت ختم کړي نو دی به لومبی تکبیر وکړي الله اکبر، بیا به دی دا لاس کته پرېږدي. دویم تکبیر به بیا وکړي الله اکبر، بیا به لاس کته پرېږدي. دریم تکبیر چې وکړي الله اکبر نو بیا به کته بیا به الله اکبر وایي، د رکوع الله اکبر به بیا وایي، بس بیا به کته لاړ شي. دا د دویم رکعت طریقه شوله. نو دا د وړوکي اختر طریقه، د وړوکي اختر د منځ طریقه هم ده او د لوی اختر د منځ طریقه هم ده. دا دواړه منځونه د طریقې د دواړو منځونو دا یو طریقه ده چې په دې طریقې سره موږ او تاسو منځو کو. بیا هغه وخت کې سړی کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري چې یاره دا پلان کې دی به څنګه کوي چې زم دغه شانتې وکړم. نو د هر یو کس له پکار دی چې د اوس نه دا طریقه زده کړي او دا خپل عمل کې راولي او نورو ملګرو سره هم دا شیر کې هغې ته دا طریقه وښیي چې یاره د اختر مونځ طریقه دا ده چې زه به داسې مونځ کوم، تم زمانه دا چل زده که، تاسو راشئ زه تاسو ته دا مونځ کوم، دا چل تاسو زده کړئ زمانه. نو تاسو له پکار دی چې دا خپلو ملګرو سره خپلو بچو سره دا خبره چې دا شیر کړي. جزاکم الله احسن.